نن هندوستان سره موږ صرف په کرکټ کې مقابله کوو. زه دلته اسلامیه کالج کې وم، اسلامیه کالج کې وم او سټیټسټیک زما ډېر فیوریټ سبجیکټ و، ډېر فیوریټ سبجیکټ سټیټسټیک. غالبا دا بهان مې و ځکه چې هغه ورلډ کپ و که نه، بهان مې کې وکړه او ما نه رز یېرېږي، خو په هغه رز باندې د پاکستان او د هندوستان میچ و. زه اسلامیه کالج کې وم، خوشي محمد صاحب الله تعالی دې وبخښي، ما ته پته نشته ځکه چې موږ هم نالایقه سټوډنټان یو، بیا راته پته هم نه لګي چې اوس که ژوندی الله تعالی دې صحت نصیب کړي او که وفات شوی الله تعالی دې جنتونه نصیب کړي. د پاکستان او د هندوستان میچ و او زه کلاس ته رالم، یک یې واورېدم. خوشي محمد صاحب هم کلاس ته راغی. نو ما ته ویل ته ولې راغلی؟ نو ما ورته ویل یاره چې زما خو کرکټ سره شوق شته، خو لکه د سپورټس تر حده پورې. نو ما ته ویل چې دا خو ما واحد طالب علم ولیدو، دا به تاسو یا منئ یا به تاسو نه منئ. یک یوازې ما ته 45 منټ کلاس واغست خوشي محمد صاحب، یک یوازې. اوس تاسو سوچو چې موږ هندوستان سره صرف په کرکټ کې مقابله کوو، راځئ چې زه ورسره په IT کې مقابله وکړم، زه ورسره په جمهوریت کې مقابله نه کوم چې نن هغه په دنیا کې ګریټر ډیموکراسي ده. او که نن زه ستاسو نه تپوس وکړم چې هندوستان په دنیا کې 3 نمبر سوپر پاور دی، تاسو راته ووایئ، زه راته نه وایم، ووایئ راته. امریکا اول نمبر ده، دویم نمبر څوک دی؟ چین دی که روس دی؟ دریم نمبر څوک دی؟ څلورم نمبر څوک دی؟ برازیل دی. زه برازیل به یې کوم، ستا دا به ومنم. برازیل څلورم نمبر شو، څلورم نمبر، او هندوستان څویم نمبر شو، او پاکستان څویم نمبر دی؟ څویم نمبر دی. دا خو منئ که نه؟ سوچ وکړئ زه څه کې مقابله کوم ورسره. ته راشه سعودي هغه سره زیات تجارت کوي که ما سره تجارت کوي؟ ما له قرضه هم نه راکوي. چاینا هغه سره ډېر انویسټ کوي که ما سره کوي؟ دا ټولې هغه خبرې دي چې دا به د مهذبه، باشعوره، تعلیم یافته ځوانانو چې موږ یو ذمهواره سټیزنز یو، د هغې په حیث باندې به سوچ کوو.